یو واقعه دی کتابونو راغستله د یو بزرگ د هغه نوم دی خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه. دا خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه چې و نو د یول نه خواجه و نه بزرګو د خالص تاجرو مومنو موز به هم کولو خو تاجرو او داسې تاجرو چې ډېر لوی تجارت و او د څه تجارت و د عطرو تجارت و ډېر لوی عطار به ورته اخره کې هم بیا وي. نو حضرت یو لوی دکانو یو لوی مارکیټ و د عطرو ډېر غټ غټ مارکیټونه وي د سعودي عرب کې او د عربو ملکونو کې وي. داسې ځای ته تللو چې هلته به ډرمونه د عطرو پراته وو. ډرم به بلا مبالغه ووم چې دوره ټپکې مو د عطرو د اصلي عطرو د عودو او د عنبرو او د مشکو دا لیدلې وي. هغې نه به بیا بوتلې ډکولې هغه به بیا کارخانو له دکاندارانو له غټو غټو سټورونو له تلې. نو د دوم غټ دکانو د عطرو خو دوره ځای پکې نو چې داسې تنګ تور شو لکه دا بعضې دکانونه ډېر تنګ وي نو خلک پکې بیا کېناستی نه شي. دی به هم ټوله ورځ ولاړو او لوی تاجر یو فقیر راغی. الله رب العزت د چا د معرفت او د قربت دپاره هغه له بانه ګوري چې خپل معرفت او قربت وله ورکړي. دا حالات راځي کله په چا بیماری راشي په چا څه خفګان راشي په چا څه پریشانی راشي څوک خوار شي نو دلته راشي نو دا الله یې راولي چې ته خو هسې نه راځې بیماري کې نو هسې هم نه راځې بس هغې سره هغه داسې شي بیا چې هغه خپلې خبرې ترې نه هېرې شي بیا راځي خانقاه ته. نو الله د ده د معرفت او د قربت دپاره یو بانه لټوله. دا د حق دا قابلیت شرط نیز د هغې دپاره چې د انسان قابلیت شرط خو نه دی بلکې شرط قابلیت دا دی. اوس رحمت حق بهانه می جوید رحمت حق بهانه می جوید. دا الله رحمت پیسې نه غواړي دا الله رحمت بانه غواړي. رحمت حق بهانه می جوید بها ویلی شي قیمت ته دا قیمت نه غواړي بلکې رحمت حق بهانه می جوید بلکې رحمت د حق د الله رب العزت بانه ګوري بانه. نو خواجه عطار رحمت الله علیه دکان کې ولاړو دا فقیر راغی او سلام یا وکړو یا نه خو بس را دننه شو یا سلام رو وکړو دوا نه اورېده. نو فرید الدین صاحب هغه وخت سره تاجر و هغه محسوس کړه چې فقیران عجیبه خلک دي په چا هغه هم غرض نه لري. نو ورته وی فقیره څه اخلې او کاسې رالې نو کش نه کو فقیر نو کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري د هغه عطرو په هغه ډرمونو شیشو کې چار چاپېره ګرځي یو ګوټ ته وګوري بل ګوټ ته وګوري. فرید الدین عطار صاحب هغه وخت سره چې تاجر و فرید الدین عطار ورته ووی وی فقیره څه درنه روک شوي دي زما دکان کې چې داسې نه ګوري کله یو ګوټ ګوري کله بل ګوټ کې. فقیر ورته ووی نه زما نه څه نه دي روک شوي تا نه څوک روک شوي دي ته وی داسې ګرځې او ترې وی زما نه هېڅ نه دي روک شوي زه ښه مطمئن یم وی تاجر یم او د الله فضل دی نور شکرګزار بنده و. فقیر ورته ووی څه ووایم نو په ما خو ستا د دکان ساډوبي راوسته. فرید الدین عطار ورته ووی چې ستا باندې ولې ساډوبي راله زما دکان در باندې ساډوبي راوسته. وی هسې زه وایم چې د دوره غټ دکان کې دوره تنګ ترش ځای پکې تا ته ولاړې ځای دی بس صرف نور ځای نشته نو ته به مړېږې څنګه تا ته خو د مرګ موقع نه میلاویږي ته به مړېږې نه او چې مړېږې نو کوم ځای به مړېږې که دې دکان کې درله مرګ راغی نو کوم ځای به مړېږې دا خو چې ښه کولاو ځای چې ته پکې خپې ووځې هغه ورته ویل دې کې دې څه کار دی دا دې څه ګاډې واډې شروع کړې. فرید الدین عطار ورته وویل زه ما پرېږده ته به څنګه مړېږې. فقیر داسې چار چاپېره وکتل وی ځای راله ته خوښ که. فرید الدین عطار ویل دې ټوکې کوي وی دا ځای دی که نه دې دی کې دا لږ ځای خالي دی. بس فقیر اوده شو څادر یې د خپو نه تر سره پورې واچو او کلمه د شهادت یې ووی. فرید الدین عطار ویل بس ته ما سره څه ټوکې کوي چې څادر یې ترې لر که فقیر وفات شو او د فقیر د مخکې نه دا ووی وی تا ته خو په پته نه زه خو داسې مړېږم لکه دا د ویږي نه دا دې طرز ښایي ما ته شکل ښایي چې داسې به مړېږم څادر یې واچو زه خو به داسې مړېږم ستا نه یم خبر د چې ته څادر لر که فقیر وفات شو.
فرید الدین عطار یو لوی چغه وواله الله چې الله دا خو په حقیقت د ژوند خو دی پوهېږي دا ما ځان له څه کار کتلی دا دومره لوی دکان ما ځان له څه مصیبت کتلی دی تجارت اړو ښه شی دی سنت طریقه ده خو زه رغه شپه به دې کې یم زه به تا نه پېژنم زه به تا نه قربت به څنګه حاصلوم بس په هغه ځای هر څه پرېښودل د فقیر د کفن دفن غم یې وکړو او د هغې نه وروسته دکان ته رانغی خلکو ته یې وایي چې څه کوئ ورسره ورکوئ که زما بچولی ورکوئ که نه ورکوئ او د هغې نه وروسته فقیري اختیار کړه او الله رب العزت د فرید الدین عطار نه لوی بزرگ خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه وباسه چا به ترې تپوس وکړ ستا حقیقت څه دی وایي د فقیر مرګ فقیر مړ شو نو زه یې سړی کړم نو زما نه ته یې سړیتوب خو د هغه مرګ وخو دا به زه څه په ګډو وړو سر وم فقیر ما ته ووایي چې مرګ دور آسان غواړي نو زما په شانې وغواړه چې اسم مې نشته ستا په دوکان کې دا دې راله مرګ راغی او ګوره په خپله رضا مړ شه په خپله سلا مړ شه لکه چې د سړي خوښه وي مړ به شي او که خوښه یې نه نو مړ وي بس هغه وي بس یاره مړ به شم او ما ته یې طریقه خو په خپله باندې لاړو ما ته یې د ژوند چلو خو ما ته یې د ژوند چلو خو دا څومره د ژوند به ګورې په دې کې نه تېرې دا څومره د ژوند به د الله رب العزت د معرفت او د قربت په ماحول کې تېرې نو هله به درته الله میلاویږي ته الله دې له نه رالیږلی چې دومره ځای درته نشته چې صرف ودرېږي پکې تا ته دومره تنګ ترش ځای دی بلکې ځان له د دنیا کې دومره اعمال صالحه وکړه چې ته په آخرت کې خوشحاله او فراخ نو د مؤمن روح چې دی هغه الله رب العزت د هغه نه ډېر په اسانه وباسي او دی خوشحاله خفه نه دی به همیشه خوشحاله همیشه لپاره به خوشحاله دی به خفه نه بلکې خندا به وي او د ده زړه به مطمئن وي او که یریږي نو د دې نه به نه یریږي چې مرګ راځي زموږ شیخ رحمت الله علیه په اخره کې ډېر پریشان و غمجن به ڈائری کتاب راغلے دے گی کہ اخیرہ کے مالی کلم دے کہ حضرت بہت پریشان ہوتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتا ہے اور مجھے بار بار کہتا ہے کہ کیوں پریشان ہوں پھر آخر میں فرمایا کہ موت تو آنی والی ہے میں تو موت سے نہیں لیکن قبر کے احوال سے قیامت کی سختیوں سے اور قبر کی سختیوں سے ڈرتا ہوں کہ وہاں کیا کروں گا التبسکم دا بل دے کہ وہاں بیان نقل کړي دي حضرت مو فرمایل ما ته درې خبرې پاتې دي د دې غم دی را سره یو ځنکدن وم چې دا به څنګه بل قبر وم چې دا به څنګه بل قیامت وم چې دا به څنګه دا درې مرحلې راته پاتې دي که دا درې مرحلې په خیر سره تېرې شوې زه به کامیاب یم فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه ته چا ووې دا ډېر لوی بزرګ وي چپ شوی دروغ مه وایه چې د ځنکدن نه د قبر نه او د قیامت نه روغ رمټو ځم بیا ستا خبره ټیک ده ګنې ستا خبره غلطه ده دروغ دی ویلی دی هسې نو الله دې زمونږ او ستاسو د ژوند کې د مرګ تیارې نصیب کړي چې هغه زمونږ د آخرت دپاره د خوشحالۍ او د ځنکدن دپاره د رضا او د روح یستو دپاره د اسانتیا سبب وګرځي صلی علی سیدنا محمد